د اهل سنت والجماعت په دلایلو کې د احادیثنا اول دلیل تاسو ته بیانوم. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي: اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. اول خود دغه حدیث ترجمه واروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خطبه راکړه، فبین لنا سنتنا، او د زندگی د تیرولو ترتیب هم راوښودو، وعلمنا صلاتنا، او مونږ ته لمونځ هم رازده کو. فقال، او دا ویل: اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، چې کله هم تاسو لمونځ کوئ بیا خپل صفونه داسې خوئ. ثم لیؤمکم احدکم، بیا په تاسو کې یو کس لمونځ ورکوئ. فاذا كبر فكبروا، او چې کله امام تکبیر وایي بیا مقتدیانو ته هم پکار ده چې دوی هم تکبیر وایي. واذا قرأ فانصتوا، او چې کله امام قرات وایي فانصتوا، بیا مقتدیانو ته پکار ده چې دوی خاموشي اختیار کړي. واذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، او چې کله امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وایي فقولوا آمین، بیا مقتدیانو ته پکار ده چې دوی هم آمین وایي. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 باب التشهد فی الصلاة. دو خبرې دي. اوله خبره خدا ده چې په دا حدیث کې راځي واذا قرأ فانصتوا، چې کله امام قراتو کې بیا مقتدیانو ته پکار ده چې دوی خاموشي اختیار کړي. په دغه ځای کې یو وظیفه د مقتدی لپاره ده او یو وظیفه د امام لپاره ده. دا تفصیل تر شوی مخته قرآن کریم چې کوم آیات ما تاسو ته بیان کړی او هلته د تفسیر تر شوی ده. خو بهرحال یو د امام وظیفه ده او یو د مقتدی وظیفه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام وظیفه ځان ته بیان کړی ده او د مقتدی کار د مقتدی وظیفه د ځان ته بیان کړی ده. نو دلته فرمایي واذا قرأ فانصتوا، دا قرأ دا د واحد صيغه ده، او ما دا خبره مخکې بیان کړې و چې واحد او امام هم دا هم یوازې وي، دا هم یو کس وي، او داسې مقتدیان زیات وي. د یغې وجې نه یغو دپاره یې صيغه د جمع راوړې ده فانصتو، چې مقتدیان به خاموشي اختیاروي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلته وظیفه د امام ولا مقرره کړې ده. واذا قرأ، چې کله امام قراتو کې فانصتو، بیا د مقتدیان خاموشي اختیار کی. کچېرې د فانصتو نه مراد امام وای، نو امام خو یو ده، مقتدیان زیات وي، نو دلته هم واحد صيغه راغلې ده قرأ. دا د واحد صيغه ده چې امام د قراتو کې او مقتدیان د خاموشي اختیار کی. نو دا د مستدل ده چې امام با تلاوت کوي او مقتدی به خاموشي اختیاروي. دومره خبره په دغه کې راځي واذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. دلته دوه خبرې په ذهن کې کېنوي. یو خبره خدا ده چې وایي چې واذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، چې کله امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وایي، دا قال دا لفظ دا خبره بیانوي چې دغه امام مراد ده، ځکه چې په دا کې ضمیر دی واحد ده. کچیرته د دغه مراد مقتدیان وایي، بیا به اذا قال په ځای باندې واذا قلتم وایي، دلته به صيغه د جمع راغلی وای، نو ضمیر د جمع نه ده بلکې واحد صيغه ده. دغه مطلب دا ده چې کله امام قراتو کې امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وایي فقولوا آمین، دا قولو د جمع صيغه ده. دا صيغه دا خبره مونږ ته بیانوي چې دا د مقتدیانو لپاره ده، مقتدیان به آمین وایي. او درمه خبره دا ده چې واذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، دا آیت دا په سوره فاتحه کې ده. نو دغه دا معلومه شوه چې سوره فاتحه دا د امام لپاره ده، دا د امام وظیفه ده. فقولوا آمین، دا آمین چې کومه ده د مقتدیانو وظیفه ده.
نو په دغه حدیث کې درې خبرې دي و اذا قرأ فانصتوا په دغه ځای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره بیان کړې ده چې د امام ځان ته وظیفه ده د مقتدیانو ځان ته وظیفه ده او د امام وظیفه ده چې د قرات وکي د مقتدی وظیفه ده چې دغه د خاموشي اختیار کی او دومره خبره ده و اذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين یو خود قال او لفظ دا خبره ثابتوي چې دا د واحد پر ده او واحد امام ده مقتدیان نه دي او دومره خبره ده و اذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا په سوره فاتحه کې ده نو دغه دا معلومه شو چې کله امام و اذا قال امام دا وای نو دا وظیفه د امام ده فقولوا امین دی د مقتدیانو وظیفه صرف امین ده خلاصه کلام دروته چې د امام د پاره قرات شته د مقتدی د پاره قرات نشته البته که یو سړی تنها ځان تل منځ کوي هغه د پاره قرات شته او د امام د پاره هم قرات شته خو مقتدی د پاره قرات دا بالکل صحیح نه ده دغه حدیث په سند کې یو راوی دا صحابي حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا د اشعریین قبیله نو او اشعریین قبیله دا په سعودیه خیبر کې آباد او دا تا اشعریین زکه وجدا د شعر نه وتر د په جسم باندې وختان ډیر زیات او حسن صوت په وجه باندې د خپل تلاوت په وجه باندې دا ډیر زیات مشهور او د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عبد الله بن قیس رضی الله تعالی عنہ نو دا نه بعد وس اهل حدیث حضرات یو اعتراض کوي د دې سره کا اعتراضات نه وي جوړیږي هم نه خو بیا هم د دې سره په لار باندې یو ټرک روان وي یو لارې په هغه کې د دې اعتراضات وي چې چیرته هم درېږي بس هغه لارې کولاوي هغه نه اعتراضات بس په خلکو باندې کوي یو اعتراض دا هم کوي چې دغه حدیث په سند کې یو راوی ده سلیمان التیمی سلیمان التیمی دا وایي چې یو مدلس راوی ده او د مدلس عنعنه دا د صحت حدیث منافی ده اوله خبره خو په دا په ذهن کې کېنه وي چې مدلس تشتوي عنعنه تشتوي مدلس مطلب دا ده چې یو کس خپل استاد تذکره نه وکي یا د استاد تذکره نه وکي هغه بالکل پټ کی او بیا هغه روایت نقل کی د عن په ذریعہ باندې چې هغه کې عن ډیر زیات وي دا ته وي عنعنه مثلا یو کس ته د یغنه ز حدیث ماوار وده بیا ځکه چې کله حدیث بیانوم بیا چې کوم راوینا د کوم محدث نه ما حدیث ارویدل ده زه د یو تذکره نه کوم زه د خپل استاد تذکره کوم چې ما استاد د یو نه ما ارویدل هم نه ده زه د یو تذکره کوم نو زه په دغه ځای کې د خپل دا استاد چې د کوم نه ما ارویدل ده د یو تذکره نه کوم دا پټوم پکې نو دا توي مدلس نو اعتراض کول ول دا اعتراض کوي چې دا سلیمان التیمی دا مدلس راوی ده د خپل استاد تذکره نه ده کړې او عنا د مدلس د صحت حدیث منافی ده داسې حدیث ذکر کولو د محدثینو په قواعدو کې دا صحیح نه ده دغه تذکره دغه اول جواب خدا ده چې اعتراض کولو ول دا اعتراض کوي چې دا مدلس تا او د مدلس عنا د صحت حدیث منافی ده نو بیا به موږ الټه په دې باندې اعتراض کوو چې آیا دا مدلس عنعنه دا د هر مدلس عنعنه دا د صحت حدیث منافی ده که هغه مدلس هم چې هغه په صحیحینو کې موجود وي نو اعتراض به دا کوو چې هغه مدلس راوي چې هغه په صحیحین دو کتابو کې موجوده صحیح مسلم او صحیح بخاری آیا د یغو کتابو مدلس راوی روایت چې کومه ده هغه هم د صحت حدیث منافی ده نو دی بالکل خاموش شي ځکه چې په دې باندې محدثینو یو قاعده ذکر کړې ده چې د صحیحین مدلس چې کومه ده د تدلیس د صحت حدیث منافی نه ده هغه راوی چې هغه په صحیحینو کې موجود وي صحیح بخاری او صحیح مسلم کې موجود وي بیا د یغ تدلیس دا صحیح ده دا د صحت حدیث منافی نه ده نو چې کله موږ دا اعتراض په دې باندې وکړو بیا د بالکل خاموش شي ځکه چې دا خو د صحیحینو راوی ده بل اتفاق دغه یو مثال دا هم درته بیانوم چې یو کس بتاته وای چې د روزې په حالت کې کچیرته چا وبوس کله دغه روزه ماتيږي نو دا خبره مکمل نه ده کړې تبه اعتراض دا پې کوي چې کچیرته چا په ویره سره وبوس کله یا قصدن وبوس کله
آیا کچا په ویره سره وبوس کړي بیا هم روزه ماتېږي؟ دا بالکل خاموشه شي چې نه په دې وخت کې روزه نه ماتېږي. نو چې کله د اعتراض کوي چې دا مدلس ته د مدلس تدلیس دا د صحت حدیث منافی ده، نو به موږ فورا ورته وایو چې آیا د صحیحین راوی تدلیس هغه هم د صحت حدیث منافی ده؟ دا یو بالکل خاموش شي. په دې باندې تفصیل موجود ده. اصول حدیث کې دا قاعده ده صحیحین کے مدلس کی تدلیس صحت عند المحدثین صحت حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ دوسری جہت سے سماع پر محمول ہوتی ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقدمہ شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پدا کے فرمائی ذا عبارت تستا بالکل وائمہ وعلم ان ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. دغه تفصیل بیان کړی چې کوم ماتستا پښتو کې بیان کو چې هغه مدلسین چې هغه د صحیحین راوی په صحیحین کې موجودی باندې تدلیس د صحت حدیث منافی نه ده. په دغه حدیث باندې یو بل اعتراض دا هم کیږي چې په دغه حدیث کې د الفاظ دی واذا قرأ فانصتوا، وای دا لفظ شاذ ده. دا سلیمان التیمی نه علاوه بل راوی نه دغه الفاظ مروی نه دي، بل راوی د الفاظ نه دي بیان کړي. دا صرف سلیمان التیمی بیان کړي دي او د سلیمان التیمی دا زیاتای چې کومه دا تشاذ وي او مخته دا خبره بیانوي چې دا روایت ناقابل قبول ده، بالکل دا روایت تاسو نشي پیش کولای. په دې ځای کې دوه خبرې په ذهن کې کېنو. یو خدا دا چې شاذ ته وایي او دومره خبره دا چې زیادت ثقه تا تشتوي. شاذ اته وای زه یو مثال درته بیانوم چې زنن تاسو مخته ناستم یو کس به وای چې دغه کومه مسله ده د ترک قرات خلف الامام دا ما تاسو بیان کړی ده، نو تاسو کې به ډیر کسان ټول دا وای چې دا مسله ما بیان کړی ده، خو یو کس په داسې راوچت شي چې هغه به د تاسو ټول مخالفت وکي، دا به وای چې نه دا مسله ما نه ده بیان کړې، دا مسله بل عالم بیان کړی ده. نو په دغه ځای کې دا د یو جماعت د یو ټولي مخالفت چې دا کوم کس کړی ده، دا زیاتوالی چې کوم کړی ده چې دا سبق ما نه درته ویلی بل کس درته ویلی ده، دا زیاتی دا بل کس نه ده بیان کړی، دا صرف د بیان کړی ده، دا ته وایي شاذ. دا زیاتوالی بل محدث نه ده بیان کړی، بل راوی نه ده بیان کړی، دا صرف هغه یو کس ته چې دغه ټول مخالفت وو. او زیادت ثقه مطلب دا ده چې تاسو ټول د جماعت وال دا خبره کوي چې نن دا سبق مونږ ته تا بیان کړی ده، دا سبق مسله د مونږ ته تا بیان کړی ده، خو یو کس دا سره اوچت شي هغه وای چې صحیح مسله خو د بیان کړی ده، خو نن د په سر باندې پګړې هم اغوستې وه، پګړې هم په سر باندې وه او جوبه هم اغوستې وه. نو د کس د مخالفت وکړو، دا مخالفت د تاسو نه ده کړی بلکې د تاسو خبرې سره بالکل متفق ده، خو دوی یو خبرې اضافه کړې ده، زیاتواله یې کړی ده، د یغه خبرې تاسو هم منکر نه یې. دا ته وایي زیادت ثقه، د یو ثقه زیاتواله. نو دا سلیمان التیمی باندې د اعتراض کوي چې دا سلیمان التیمی و اذا قرأ فانصتوا دا الفاظ ذکر کړی دي، خو دا الفاظ سلیمان التیمی نه علاوه بل راوی دا خبره نه ذکر کړي، دا شاذ ده. مونږ ورته وایو چې دا شاذ نه ده، دا د ثقه یو زیاتوالی ده، دا زیادت ثقه ده او زیادت ثقه ده بالکل قابل قبول. نو چې کله دا اعتراض دی بیان ک نو مونږ به د اول جواب دا ورکوو چې ګوري سلیمان التیمی دا بالاجماع ثقه راوی ده. نو چې کله دا ثقه شو په هغه باندې اعتماد کړی شوی ده، صحیح راوی ده، معتمد علی بنده ده، معتمد علی سړی ده، بیا د ثقه ده، د ثقه زیاتوالی ده بالکل قابل قبول ده، دا ته مونږ د شاذ نه کله هم نشو ویلی. اوس به دا مونږ بیانوو چې دا ثقه څرنګه ده. سلیمان التیمی بالاجماع ثقه ہے، دا بالاجماع ثقه راوی ده. و اذا قرأ فانصتوا بیانولو په وخت کې د جماعت ثقات مخالفت نه ده کړې بلکې یو زیاتی شی بیان کړی ده، او جمهور فقها محدثین په نزدیک باندې دا د ثقه زیاتی ده بالکل قابل قبول ده. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 201 دلته لیکلی دی وزیادت مقبوله
او د ثقه زیاتوالی دا بالکل قابل قبول ده. مستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 307 کتاب العلم دا کې بیانوي ان الزیاده من الثقه مقبوله وای د ثقه زیاتوالی دا بالکل قابل قبول ده. نو دغه وجنه سليمان التیمی چې دا کوم اذا قرأ فانصتوا زیاتوالی نقل کړی دا د ثقه د وجنه بالکل قابل قبول ده، اعتراض بالکل باطل ده. دومره خبره دوم جواب دا ده چې واذا قرأ فانصتوا دا چې کله سليمان التیمی دا زیاتوالی بیان کړی دا په دغه زیاتوالی کې د بالکل یوازې نه ده بلکې نور روایاتو کا هم د متابعات تامه بالکل موجود ده. نور داسې راویان دي چې هغه هم دا خبره بیان کړې ده. مثلا درې راویان دي، یو راوی ده امام ابو عبیده الحداد، بل راوی ده عمر بن عامر، او بل ده سعید ابن ابي عروبه. دا درې واړه راویان دا د حضرت ابو قتاده شاګردان دي، حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ شاګردان دي، او دا سه سليمان التیمی دا هم شاګرد، او دا درې واړه راویان دا د هم حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ شاګردان دي. لکه څرنګه چې الفاظ سليمان التیمی دا نقل کړی دي د غرنګ الفاظ و اذا قرأ فانصتوا دغه درې راویانو هم نقل کړی دي. دا د سليمان التیمی کلاس فیلو د ملګری او حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ د ټول شاګردان. لکه څرنګه چې د سليمان التیمی نه دغه الفاظ منقول دي داسې دغه درې راویانو نه هم د الفاظ منقول دي. نو دغه د وجنه د شاذ وال سوال دا بالکل غلط ده، بالکل مردود ده. داسې سوال کله هم مکوئ ځکه چې متابعت تامه موجود شو.